الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتونکو سلامونه. نن زه یو دا ځای ته راغلم. تاسو غونډو به کتلي، تاسو غونډو به ډېر ښکلې ځای دی. خلک به ځي اسلام آباد ته، خلک به ځي پېښور ته، خلک به ځي کراچۍ ته پکنیکس له. خو دې ځای ته تاسو راشئ، تاسو به د کراچۍ هر څه به درنه راشي. کراچۍ اسلام آباد دې ځای ته نه راشي. دا د چا څه دی؟ دا د دې خوبصورتي ده. دا زمونږ الله پاک موږ له دومره ښکلی ځای راکړی دی. زه راغلی جندي ته. زه به تاسو ته لږ وښیم چې زه د تعریف د کم ځای کوم. تاسو کتې شئ، د دې خبره کوم. سبحان الله، دا خو په کیمرې کې ستاسو د دې خوبصورتي ښکلی نه شم. زه به دې ته کوشش کوم چې لاندې ورته ورکوشم. یقینا دا ډېر زیات ښکلی ځای دی، ډېر زیات ښکلی ځای دی. خوا ته پټي دي. زه خو وایم چې د دې نه کور ته ځم نه، ما چې دلته کې اوسېږم. زه به لاندې ورکوزېږم. دلته کې زما ډېر زیات یادونه دي. زه به چې کله د 8 یا 15 کالو مونږ به راتلو، مونږ به ډېر زیات لوبې کولې. اوس خو خیر یخنیانې دي، په ګرمیانو کې به مونږ لامبل لوبې به هم کولې. دا زموږ لپاره یو ډېر یادګار ځای دی. زما اوس یو کال بعد زه رالم. زه به کوشش کوم چې زه لاندې ورکوشم او دا غونډ سینري تاسو ته وښیم. د دې کې به چې تاسو دا وګورئ، که د دې دا هغه چې دي که نه، تاسو خو د دې دا وکتل، دا هم ډېر زیات خاص دی. د دې دا راکس، د دې دا هم ډېر خاص دي. په اوبو کې به یو تور کاڼی به و که نه، خو به ډېر زیات سمود و. اوس دا اوازونه دي شاته ملګرو خفه نه شئ، خو دا هغه به ډېر زیات سمود و. دا تور کاڼ چې به کوم دا به ډېر زیات ښکلی و. دا به چا پیدا کړو، موږ وړوکیوالي کې به چې کوو، د هغه به ډېر ځان پېښو. او یو سپین کاڼ چې هغه ته دا د میلاو شو راته. دا سپین کاڼ نه دی، دې سره چې ته بل داسې سپین کاڼ راوالې که نه، هغه ته داسې جنګی صبر یو منټ. ما سره اوس په یو لاس کیمره ده، ما به تاسو که دا فرض کړه دا دواړه شو که نه، دا داسې وام که نه، دا به چې اخر ټایمه پورې ووایې نو دا دومره هغه شي چې دا بیا اور کوي، سپارکس کوي. نو دا ډېر زیات ښکلی ځای دی. دې لارې ته چې راځم دا ډېره اوږده لاره ده، ډېره اوږده لاره ده، خو ډېر ښکلی ځای دی. ورته ملګرو دا ډېر زیات دی کې خلک د دې نه ډېر زیات نه دي خبر، خو زه به تاسو د دې ځای نه خبر کړم. دا ډېر زیات یقینا ډېر ښکلی ځای دی. لکه داسې ښکاري سمندر د غاړو دومره خاموشه، او یو د هغه پرندو اوازونه. لږ ساعت نه زه چوپ کېږم، تاسو واورئ، اذان هم دې نه واورئ. جزاک الله ملګرو. دې ته اوس لاندې بس تاسو ته پریکټیکلي هر څه ښیم. زه به ورکوشم، تاسو ته به یې وښیم چې د دې ځای زما خبرې زه تاسو ته فزیکلي هم وښیم چې تاسو وګورئ د دې ځای خوبصورتي، زموږ د دې نیچر. نو په دې کې تاسو ته څه سبق هم میلو شي. مونږ ورته لاندې راکوشو. دغې غر باندې دا پوره غر دی. دې باندې په ډېر مشکلاتو باندې راکوز شوم، غورځېدم هم پکې. تاسو دا کتې شه، دا صبر یو منټ، دا شي چې مونږ باندې لګېدل که نه وړوکیوالي کې، مونږ به ډېر زیات په ځنګل کې مونږ به دومره وویرېدو چې دا رامانه څه هغه کوي. دا به دې کې یو بل قسم هم وي، هغه بیا یې وځي نه، خو ګول هم کوي. سپوز دا وباسم، لرې به یې کړم. دا شاته وګورئ، دا کاکا راندا لرې کا، دا وګورئ، دا وباسه کاکا. ډېر ښکلې سیندري ده. زه دې کې کاکا لږ مخکې راشه، دې کې زه تاسو ته لږ اوار ځای پیدا کوم چې کوم نه مونږ کاڼي روچت کړو، بیا به تاسو ته وښیم. ډېر ښکلی ماحول دی، ډېر زیات ښکلی. دې ځای ته چې مونږ راتلو که نه، مونږ به ډېر زیات خوشحاله وو. خو اوس چونکې هغه ټایم هم هغه هم لږ کم شو که نه، نو نه شو راتلی. خو ډېر زیات زه تاسو ته ډسکرایب کولی نه شم چې اوس زه یو کال بعد، یو 2 کال بعد رالم ورته که نه، زه دومره خوشحاله یم ځکه زه به دلته کې راتلم. تاسو لا لیدې نه دي، تاسو بس هم راغئ چې دلته کې اوس ښه ښکلی پکنیک ته کښېنئ، ښه ښکلی ځان ته هغه وکړئ، نو ښه ښکلی پکنیک کېږي. اوس دغه دی، ښه دا ځای دی. دې کبان هم ډېر څومره کلیر اوبه دي. لږ زه اوس دا رالم، دا وګورئ. زه دا ویډیو اوس تاسو ته ګورم، خو جوړه مې کړه، بس لاس مې پکې پوره نه رسي. نو ځکه مونږ بس چېرته بل ځای کې چڼ ګورو خپل چې هلته کښېنو، هلته کې به مونږ بیا تاسو ته راوالو. دې ځای به هم کوشش وکړو پیدا هم کړو، نو ښه ته ګیرې بل ځای نه به راوالو چې څومره ګرځم هومره نوې او ښکلې ښکلې شي نه وینم.
په کیمرې کې به ځه عمره ښکلې ښکاري کو نه به ښکاري خو زندګۍ کې چې تاسو ریل لایف کې تاسو یو نه یو ورځ راشئ تاسو وګورئ کینې کو دا ډېر خلکو ته به د دې پته ولګي او بیا به تاسو نه موقع لاړ شي څومره خاموشه ده څومره انپلوټډ دی څومره پکې ګند نشته هومره ښه دی موږ اوس احکاڼې پیدا کوو ځان له ګورو تاسو دې خلکو ته وګورئ اوازونه یې هم راته هغه کړل او بس اواز هم راته دا کبان یې هغه کړي دي دا په دې ورځ باندې خلک کبانو له راځي اوس دا نه چې تاسو ته ما وویل تاسو هم کبانو له راځئ کبانو نه دي راتلل پکار زما اواز خو ملګرو تاسو ته لږ تیز درځي یا چغو باندې درځي نو خفه نه شئ هغه زه ځکه چغې باندې حق کوم ځکه چې هغه اواز دی خلکو که نه اوس په دې باندې واپس مونږ به رخیږو او وختي را کوچېدلو که ډېر ګران واپس سلیپ کېدل زما بوټان خو اوس اوی وای 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 اوی اوف یقینا ډېر زیات ښکلی ځای دی ډېر زیات کاڼي اوس مونږ څوک چې مونږ سره یو کاکا دی شاه حسین کاکا هغه وایي زه وینه ورکوزېږم زه ویزه یریږم ما به اوبه یوسي مار دی پکې کاکا ښه 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 نو هغه هلکان دې بیا ولې نه یریږي چې ماران دي دم چوف کړی څه شی دم پې چوف کړی تا دم نه درځي نه دم زده کړی خو ښکاریان دي ښه ښه وګورئ کتونکو دا زموږ شاه حسین کاکا خبرې دي وي ماران دي په دې اوبو کې خو ما خو پکې 3-4 کال نه شوي دي چې زه پکې وړوکې چې کله مو ما پکې لامبل خو ما چېرته مار ونه لیدو مونږ څه وکړو بس د هر چا خپل اوپینین ځي په دې پکې وایي چې مار دی پکې نو خو دوی اوس هم سوچ کوي چې راته وایي مار دی او مونږ به ومنو نو دا ښکلی ځای دی یو نه یو ځل ورته وزټ ولګوئ پروموشن نه دی مه لګوئ ورته تاسو نه غواړئ د سره ورته وزټ ونه کړئ ما تاسو ته دا نه دي ویلي چې لکه په زور تاسو ته نه وایم چې وزټ ورته وکړئ خو تاسو ته زه ځکه وایم چې وزټ ورته وکړئ چې ښکلی ځای دی ستاسو به ورپسې زړه خوشحاله شي نیچر زموږ د ذهن دپاره ډېر زیات ضروري دی نو راشئ دا بیسټ اګزامپل دی دې سړی به کتونکو زه به تاسو ته اجازت غواړم او انشاءالله په بلې ویډیو کې به سره ملاوېږم ستاسو ځینې چې تاسو وګورئ که نه یقینا تاسو به نه شئ راتلی تاسو به دلته کې تاسو به ډېر زیات زړه غواړي وخت نه وخت راشئ زر راشئ ځکه اوس دا ځای تاسو وینئ که نه پاک دي غونډ ځای که نه دا چې بیا تاسو راځئ دا به بیا غونډ ښایي دا به بیا شان پاک دي خاموشه به ني اوس خو زه دغې ځي پورې څومره سنسان لاره ده او دغه شانې ځای خوند هم کوي سنسان علاقه ده چې ما وویل خو لکه دا په سټرډې سنډې باندې نه دا چې خلک پکې که نه دا چې زما ویډیو هم خرابوي او د ستاسو ماحول هم خرابوي که نه نو بیا په سټرډې سنډې مه راځئ ملګرو اجازت به درنه غواړم دومره پروګرام به ټیکي دا څه پروموشن نو خو ستاسو دپاره مې هسې یو ښکلی اډوایس درکوم چې دلته کې راشئ دا کې ځکه ډېر زیات ښکلی ځای دی ماحول هر څه ډېر زیات ښکلي دي نو که راځئ نو ستاسو ذهن به ډېر زیات هغه شي ارام به ورته ملو شي تاسو به ډېر زیات خوشحال شئ انشاءالله اجازت به نه غواړم په بل انټرویو کې به سره ملاوېږم والسلام